اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد انزل سوا پنځه اویایم نمبر حدیث شریف ہے 1575 نمبر. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دا حدیث روایت تے اللہ پاک دے راضی شي، اللہ پاک دے د خپل ځان ناراضی کی، اللہ پاک دے زما ستا او د ټول امت د طرفه بهترین بدلی ورکی. عن النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دا حدیث روایت کئی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائلے دے لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. آکس با جنت تن داخلی کی جنت تبنزی د چا پزړه کې چې د اوری د دانی برابر تکبری، د چا پزړه کې چې د ذره برابر تکبر. صحابه خود سره فکرمند شو. فقال رجل، یو صاحب عرض کو، یو صحابی عرض کو ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة. جی که یو سړی دا خبره خوښي چې د جامه دی خی، د پیزار دی خی، نو آیا دا خو به تکبر کې نه راځي؟ یو سړی ښه پیزار ښه جامه خوښه ده، ښه جامه غوندي ښه پیزار اچوي، نو آیا دا تکبر دی؟ فقال نبی علیہ السلام فرمایل ان الله جمیل یحب الجمال. الله خایسته دی او خایست خوښي. الله خایسته دی او خایست خوښي. دې جمله مطلب دا دی چې ښه کپڑا جامه استعمالول، ښه پیزار استعمالول دا تکبر نه دی، بلکې الکبر بطار الحق و غمط الناس. تکبر دا دی چې د حق خبرې نه انکار وشي، حق خبرې لټېله ورکی او خلق د ځان نه سپک ګڼي. دا دو خبرې چې چا کی دغه تکبر دی. د حدیث په شرح کې بیا عالمان وایي چې د چا په زړه کې د اوری د دانې برابر، یعنی د ذره برابر تکبر وي به جنت ته نه ځي. او بیا صحابي دا تپوس کوي چې ښایسته کپڑا جامه پیزار استعمالول خو تکبر نه دی. مونږ چې څوک ښه پیزار کې ښه سورلی کې ښه څیز سره وګورو که نه، مونږ وایو مړه ځان ښایي تکبر کوي، لوی ده ورکې. نه، د پیغمبر علیه صلات وسلام او د صحابي منځ کې چې کوم سوال جواب شوی دی، کومه گفتگو شوې ده، نو د دې نه دا نتیجه راوتې ده چې ښه څیزونه استعمالول تکبر نه دی. دا تپوس کوونکی صحابي څوک و؟ ځینو عالمانو ویلي دا حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه، او ځینو ویلي دی عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، او ځینې وایي ربیعه ابن عامر رضی الله عنه، الله دې ترې راضي شي. بهرحال چې چاله الله تعالی وس ورکړي، وس طاقت ورکړي، مال دولت ورکړي، نو ښه کپڑا جامه پیزار سورلی وغیرہ
استعمالول دا تکبر کې نشماریږي، دا تکبر نه دی. تکبر خدا دی چې د کله حق ورته مخې ته راشي کنه نو حق نه مني، نه د مخکې حق مني، نه حق خبره مني، نه حق مسله مني. او بس سیبا چې څوک هم د مخې ته راشي هغه د ځان نه سپک ګڼي او ځان لوی ګڼي، دا تکبر دی. او دا چې د چا په زړه کې وي هغه به جنت ته نه داخلېږي. الله دې موږ وساتي. یا